वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे څنګه راغلي؟ कार کې سره راوته. کار پسې راوته؟ ما سره خو بچې ډېره مزدوري شته، د سریې کار شته، د باجرې کار شته، د خښتو کار شته. زویه چې کومه مزدوري ته کولی شي د خښتو کار. بیا ورشه بچې، حق حلاله مزدوري ده، ورشه. تعلیم ولې نه کوې؟ علاج لپاره زه د هغه ښه علاج وکړم. بچې به دا دعا کوم چې الله پاک ستا پلار له صحت ورکړي، دا پیسې واله او دا خپل پلار علاج کوي. ورځه بچې. Wala Mama G. Uy. لیونیا زوی خو مې نه خو د زوی نه راته ډېر ګران چا چې د انسان قدر نه دی کړی ماما جي هغه ډو انسان نه دی. او بیا خو زه تا خپل پلار ګڼم. څنګه چې د فیروز خان زوی دی داسې ما هم خپل زوی وګڼه. هغه دی ماما جي فیروز خان هم راغی. السلام علیکم داجی، زه راغلم. بچې نن دې ډېر ناوخته داجی نن مې د خان کور کې خښتې چلولې. هلکه لیونیا داجي له دې دوی ورکړې؟ یا چې د ماما جي د دوایي د خوراک ټیم شي نو زه دلته حاضر شم. لیونیا ورور خو مې نه یې، خو د ورور نه راته زیات ګران یې. ولې چې تا زما د پلار خدمتونه کړي. رحمان بابا رښتیا ویلي دي چې په سخته کې دې په کار نه شي رحمانه، چې د راحت د یاران ډېر شي. بچې تاسو دواړه دې خدای آباد ساتي. فیروزه بچې زما د مرګ نه پس به د لیوني ډېر خیال ساتي. دا څنګه داجي، الله دې زما عمر هم تاله درکړي. او پاتې شوه د لیوني خبره، او خو زما ځان دی. و ماما جي الله دې تا روغ کړي، بیا به ټول عمر دپاره خوشحالیانې خوشحالیانې. بچې خدای به آباد ساته.
کلی ته پته ده چې زما نوم غیرت خان دی او د غیرت خان مال بې غیرته سړی نشي خوړی او ته یې خوره حساب کتاب به په لوی کابل کوو خان که په کابل یو که په لاهور حق دی دی در کوم به باقي دا د جوارې میدان دی په میدان به حساب کتاب کو خان په میدان او غیرت خان د اور هغه لمبه ده چې د جهنم اورم ته امان غواړي لارا ددنه به موږ بیا سوالو وکه مکلو بې وقوفو ځمکه جایداد به وي کور به وي کور یې پرېږده پلاره په کور ناسته میخکي غم به یې وکړو تاسو هم غم مه کوئ زما هم پوره 2 زامن دي یو ته به یې واده کړو که نه دیوالیا ونیولیا دیوالیا ته ځان ولس راولم پسې خوب په ګرځېدو زه ستړی شوم او ته دومره غټ سړی شوې چې بیا زموږ مال خورې وکېنه غلې ته مشهور د زمانې بده مله سته به سې او ستا به ده مال سي دا مال د زرغون شاه دی دې کې نه ستا کار شته نه زما زه په کومه راغلې په هغې باندې ځه ورکېږه تا له پته نشته چې زه د غیرت خان زوی یم او زموږ د روپۍ اته تانیزه دي او زموږ روپو خوړلو لپاره د اوسپنې میده پکار ده د اوسپنې خو زما حساب هم د فولادو دی او فولاد همیشه اوسپنه خوري ځه ګورې ځه زه تلوله نه ستا اشتوله راغلی یم فیروز خانه زه ډېر افسوس سره وایم چې ستا د پلار بلډ کینسر دی او پوره 15 لکه روپۍ هغه په علاج لګي 15 لکه روپۍ زما د پلار علاج کوه او زه د پیسو بندوبست کوم ډېره ښه خان سدی لکه پلار مې بیمار دی 15 لکه روپو ته مې ضرورت دی 15 لکه روپۍ در به کم که نه یا لکه شیرخانه بچی ورکه 15 لکه روپۍ
خان ما ټوپک نه 15 لکه روپۍ غوښتې وې. چې ټوپک چلیږي نو روپۍ به راوړېږي، یو به ولې نو 15 لکه به درته ملاوي. نه خان نه، زه د خپل پلار د ساه دپاره د بل ساګانې نشم اخیستی. چې دا نشي کولی نو ځه خپله لار نیسه. خان سړی راته ښی وه. د بجګۍ کلي خالد خان. زما نوم غیرت خان دی او زه د اور هغه لمبه یم چې د جهنم اورم ما نه امان غواړي. هلکه څه مو کړلو؟ هغه ټرمینل نه مالونه راوباسه یا کانټیلر یار مخکې ګودامونو کې مالونه نشته دی. واو او بل یو کار وکړه یار، وړو لږه قاطي راغلی ده، یو 2 ګاډي وړم سوات ته ولېږئ. ښه رکا اوبه لګې. اسکا ښه په غړپ غړپ یې وسکه چې هغې دنیا کې دې بیا په زړه باندې د اوبو ارمان پاتې نه شي. څوکې مانه څه غواړې؟ زما نوم فیروز خان دی او ستا په سر بالا غیرت خان پوره 15 لکه روپۍ راکړي دي. هغه ساله زما په سر باندې 15 لکه روپۍ درکړي دي، زما نه 10 لکه روپۍ واخله ختم یې کړه. فیروز خان چې د چا په سر بیانه واخلي نو پوه شه چې هغه مړ شو. خان ما ستا کار وکړ، ته اوس زما کار وکړه. بادله ورکه د 15 لکو روپو یو ګټه. د نو سړي زامنو چې دا 15 لکه روپۍ درنه هسپتال ته ونه رسوي، په ټوپکو نه په کوتکو ورته غم مه کوه پلاره. زما نوم غیرت خان دی او غیرت خان د اور هغه لمبه ده چې د جهنم اورم کې امان غواړي. دا پیسې رانه بچې ولاکه هسپتال له ورسې، دا پیسې زمونږ په حواله کړه. که ژوند دې په کار وي نو دا پیسې د حلاله ورکړه. مرګ او جان خو د الله په لاس کې دی. ستا مرګ زمونږ په لاس کې دی، زمونږ په لاس کې. بیا
مرشه او غلی شه کوم سړی چې د پیسو دپاره مړی کولی شي نو هغه ته ته د کم باغ ملی ښکاري ملی ماماجي تا من چاره پرېغوستو ماماجي تا من چاره پرېغوستو ډاکټر صاحب زما په پلار څه وشو زه ډېر افسوسه درته وایم چې ما ستا پلار بچ نه کړ زما بدقسمته پلاره ستا دپاره ما څه ونه کړو تا بیا ما د دنیا پرېښوسته زه تا چا ته پرېښوستمه زما بدقسمته غیرتی پلار بے غیرت ہو زامنو سچ پیدا شم پلار میں چرگان حلال کری تاسو چې پیدا شوی نو ما گډان حلال کری غیرت خان د غیرت په زانګو کې زانګلی دی خو چرته د بے غیرته کار نه دی کړی دا د ډس نه دي دا د غرز دي د غرزه تو ته صرف ماته کړې ده چې خوري ده نه ما د شیخو بابا ووایي چې چا زما پرونو باندې لاس اوچت کړی دی چې ما ترې د دوی تپوس ونه کړ نو زه به د غیرت خان زوی یم او پاتې شوه د بدماشۍ خبره چې بدماشي دې خلکو ته پاتې شوه نو زه به سبانه په څوکۍ بازار کې چولې ولګو زما د غیرت شمله د خیبر په سر ولاړه ده خو دې بې غیرتو زامنو راله د یو غریب سړي په خپو کې ریخي کړه پلاره والله که دې رانه دا غریبانان دا شمله ریخېږي په دې پیروسي بدله دومره سرو چورلوم چې ټول خویزي به یاد ساتي
زما د لاسه نه مجرمو ته خو زه به سره له څه جواب ورکوم لږ لږ به یې نیولو حاجي زه به 2 رکعته نفل کومه ثوابي الله پاک به راله بیا راکړي تاسو بې فکره شئ راځئ راپسې زلمیا ما ته خو ښکاري چې ته د قانون مخبر یې زه د قانون مخبر نه زه د قانون پیادي یم توردله ځه چې سردار ته بوځو څوک دی دا سردار دا موږ په خپل علاقه کې ونیو سردار ما ته خو ښکاري چې دا د پولیسو مخبر دی وایه ځوانه د قانون نه په کومه ګاته کې راغلی چېرته بې پښتو کار خو دې نه دی کړی ما د خپل پلار د ژوند دپاره داسې خان قتل وکړو چې هغه ته به غریب سړی اډو د سړي په جانه ښکاره کېده دا خو ټیک ته ځوانه ستا نوم څه دی زما نوم پیروز خان دی هیڅ غم مه کوه ځوانه دلته هر سړی باغي دی ولکه دا تکړی ته کوزي کوي ډېره ښه سردار راځه ځوانه سردار ته څنګه ډاکو جوړ شوی دی یو ورځ ته خپل عادتونه نه منې کېږي که نه زړګي سره چې تا ونه چېړم نو څوک به چېړم تا نه خو بغیر زما زندګي ګران زه د الله پاک نه هر وخت هم دا سوال کوم چې ماله یو زوی راکړي چې ته پلار جوړ شي او زه مور و د ظالم لورې دا خو دې زما ظالم لوري یو خو ته ډېر بې صبرې تاله مې روټۍ ګرموله و د ظالم لورې د سهار مې 5 سرکټه په ناره باندې والي دي
ما ډېر زیات درد دی. دا به ما ته مخکې ویلی وی که نه ته ارامه کړه زه به دوی راوړم. سره سره زما باواله کا ورشه 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 پلوشي زه د چا ته پرېغوستم پلوشي چې زړه مینه مې څه پیدا شوه نو تا رانه د ژوند لارې جدا کړې زه د چا ته پرېغوستم زه د چا ته پرېغوستم قسم مې دې وي ستا په پېغلتوب باندې چې د کلي یو خان به هم رانه ژوندی پاتې نه شي. ما په هغه ورځې دا قسم وکړو چې غریب سره حساب او ظالم سره ظلم. فیروز خان دا خو بیا خپل خلک دی خپل خلک نه دی هلکه دا خو لیونی دی دا زما یار دی یار دلته څنګه رالې لیونیه یار تا پسې خو ما دا دنیا په ګرځېدو ستړې کړله او اخر مې سر ځنګل ته راووتلو او دې ډاکوان ونیولم او تا ته یې راوستم. زما کورونو باندې لاس اوچت کړ څومره نشه چې ستا په خانۍ کې ده دومره نشه زما په غریبۍ کې ده. فیروزیه بدماشي په ټوپک او په دولت کېږي. خان تاسو ټوپک همیشه د دولت په زور اوچت کړی او ما د غریبۍ نه اوچت کړی د غریبۍ نه. خان تاسو د خانۍ ټوپک همیشه د پل په اوږه ایښی دی او فیروزي ټوپک په خپله اوږه ایښی دی.
منګه خانم په نړتوب کړې او بدماشیم په نړتوب. نه خان راځه چې نن د خپلو مټو زور معلوم کړو چې ستا په خانۍ کې ډېر زور دی او که زما په غریبۍ کې. دا څوک دی او دته دا حل چا کو؟ لارا پیروزه مې دله د دې دنیا نه بلې دنیا ته ولېږه. شاباش زما بچې، شاباش. نن غیرت خان ته پته ولګېده چې د هغه زامن غیرتیان دي. پیروزه خو پلاره د یو غریب دیکان زوی و، ځکه خو د املوکو په طول کې لاړو. تاسو ټولو ته پته ده چې غیرت خان د اور هغه لمبه ده چې د جهنم اورم ته امان غواړي. پیروز خان نه دی راغلی، ورشئ د ښار ګوټ په ګوټ کې وګورئ او مال یې راولئ. سردار چېرته خو به د قانون په ګوتو نه یې ورغلی. زه څه اورېدل نه غواړم، ما ته پیروز خان پکار دی. سردار پیروز خان که د دنیا په هر ګوټ کې وي موږ به یې راولو. سردار سردار په دې علاقه کې څوک نه دي پیدا شوي چې د پیروز خان مخه ونیسي. غیرت خان او د هغه زامنو خپل مرګ ته اواز کړی دی چې د پیروز خان مخې ته راغلي و، مخې ته. هغه د پیروز خان مخه نه، د خپل مرګ مخه یې نیولې ده، د خپل مرګ. ورشئ د غیرت خان په کور کې د نر چرګ هم پاتې نه شي. غیرت خان زما دشمن دی، که چېرته تاسو په هغه باندې ډز وکړه نو زه به دا وګڼم چې تاسو زما دشمنان یې، زما دشمنان.
تا ته پته نشته پیروزیه چې موږ د غیرت خان زامن یو. غلی شئ بېغیرتو، ستاسو پلار غیرت خان کله د غیرت کار نه دی کړی. تاسو په غونډ عمر غیر قانوني او هیڅ خرڅ کړي هیڅ. پیروزیه غلی شه، زړه خو مې غواړي چې ستاسو دا مړ وجود ستاسو پلار ته په ډالۍ کې ولېږم، خو دا زما د سر صدقه وګڼئ. امیره دا بیا کو پیسې دې واله. علا خان فیروز خانه ځئ ورک شئ. امیره دا ایس وسیزه او پیسې تمخانې ته ویسه. ما خو وی چې هغه مړ دی، ژوندی یې درنه څنګه پاتې شو او ما له مو لکونه روپۍ تاوان راکړو. لارا زما او د هغه میچ د لاډو دی، پرېږده چې ولي چکي چې کلی خان ویشتو نو په هغه ورځ به مې وله د بلې دنیا ټیکټ کټ کړې، د بلې دنیا. شیردله بچې، ما چې په دشمنۍ کې کوم ځای کې ټوپک ایښی دی که نه، نو د نښې من مې ایسته او بیا تا ته خو پته ده چې غیرت خان د اور هغه لمبه ده چې د جهنم اورنتې امان غواړي. لارا اوس د باران سوال مه کوه، اوس د پیروزي د ژوند سوال کوه. ډېر زر به یې راته مخ په سپین کفن کې وښیه. بیا به کله راځي؟ واه واه د زړګي سره زما او ستا خو د زندګۍ رشته ده، د زندګۍ. ولې چې ته یوه ډبی او زه یو ډاکو یم، ډاکو. زه دې رشتې له د محبت رنګ ورکول غواړم او دا هر څه پرېږدم او ستا په ژوند کې راتلل غواړم. نیلم ته صرف دوا کوه چې زه خپل دشمن غیرت خان نه کله انتقام واخلم نو بیا به ستا ټول ارمانونه پوره کړم. بیا زم دا غرض انتظار کوم چې ما دې ګنده بازار نه ته بوځي. خدای په امان. توریا درېیمه ورځ ده چې پیروزیان نه راغلی، چېرته د پولیس په ګیرف کې خو به نه راغلی. سردار د پیروزي عادتونه ما ته ښه نه ښکاري، ته پرې ډېر نازېږې. غلی شه، پیروز خان ډېر غیرتي ځوان دی، د هغه په وفادارۍ باندې شک مه کوه. سردار ما د پښتو په مدرسه کې د غیرت سپارې ویلي دي، د غیرت. سردار زه د بې غیرته سړی د پوندو نه پېژنم، د پوندو نه. او چې کله مو وخت راغی که نه دا خپل ځان به در باندې قربان کړم. په دې خو مې خوښ وي پیروز خانه چې مخامخ خبرې کې. راځه کښېنه. پلارا دا تورې ډاکو دی، دا سره سودا کول غواړي. خان ستا دشمن پیروزی ما سره دی او د هغه د سر سودا تا سره کول غواړم. نه نه نه، چې دا غلطي ونه کې ما ته فیروزه
ژوندی پکار دی بیا دومره دولت راکا خان چې پیروزې د لپن په بند وتړم او دلته یې راولم په دولت کې به دې پټ کړم صرف فیروزه رالا تړلی راولم زما نوم غیرت خان دی او غیرت خان د اور هغه لمبه ده چې د جهنم اورم ته امان غواړي زه دلته چې انتظار کوم تاسو ته ما څو پیره ویلي دي چې دلته بیا مه راځئ ما ګډاګانې پرېغوستې پتا دې نه لږ شي ته په دې بالاخانه کې څه کوې چې ناست دی زه دلته چې انتظار کوم او د شرافت ژوند تېرول غواړم دلته نه لاړ شئ ولې هغه زموږ نه ښه ځوان دی چې تا هغه انتظار کې ګډېږي خو به ستا هغه مورم ودرېږئ ای خان ګوډو سندرې خو به ستاسو په من ستاسو غیرت خان بابا وي زامن دې بیا په چکر تللی دي او تا ته ښه پته ده چې پیروزې موږ پسې لکه د لیوني سپي لګېدلی دی د لیوني سپي عمر ډېر نه وي بچې زمونږ مثال د اتیانو دی او د فیروزي مثال د ماشي دی او د ماشي په چک دا دې سنک هغه زموږ په سترګو کې لکه د ماشي پرېوت او سترګې راڼه ړندې کړې او دوه کسان یې رانه وویشته بچې هغه زموږ نه مټې پرې کړې او زه به د هغه نه هر اندام د غوښې نه پیلوم هر اندام به د غوښې نه پیلوم رسخانه ما خپل زوړ ژوند د دې لپاره هیر کو او تاله راغم چې تا سره واده وکړم او خپل ژوند په خوشحالۍ تیر کړم زه نه غواړم چې ته ما سره د دښمنۍ په اور کې وسوځېږې زه خو به ستا د خاطره خپل دښمن معاف کړم خو کیدای شي هغه ما معاف نه کړي فیروز خانه هر څه هیر کا او د نوي ژوند آغاز وکړه راځه چې موږ داسې پرېږدو او بل خوا لاړ شو دا خبره باقي سردار سره ده سردار فیروزه دا جنې څوک ده او دلته یې څه راوسته سردار دا نیلم ده او دې سره زه واده کول غواړم ستا څنګه خوښه ده که ستا د ارماني
ستا د ارمان به زه پوره کوم او ستا دا واده به ډېر په ډنګ ډونګ سره کوم. فیروز خانه میدان دیو. مبارک دې شه نن مې ټول ډاکوان په بیه باندې واغشته او ستا د حکم غلامان مې جوړ کړه. صرف اډر کوه. واه توریا واه، داسې زیری دې را باندې وکړو چې د مودو غم دې رانه کوي. اوس خو مې زړه کېږي چې کله به سبا کېږي. چې د فیروزي وینې په لپو لپو وڅکم، په لپو لپو وڅکم. فیروز خانه ورشه لیلم ته د واده جوړه راوړه، شرطه په ژوند کې خوشحالي خو وګوره اشنا. سردار ټیک شوه، ته د لیلم خیال ساته او زه راځم. सरदार जी सलाम सलाम. زما نوم غیرت خان دی او زما د طاقت نغارې د ټول کلي کې غږیږي. په ما خپله خاني مه خرڅوه خان، د مطلب خبره کوه. فیروزه زما دشمن دی او هغه لا تا پناه ورکړې ده. ولې خیر به دې دې کې وي خان چې د فیروزي نه مخکې مخکې لاړ شي. زه خو به ځو. زه خو به ځو سردار، څه په ګډه نه یو راغلی. فیروزې به ما پسې په خپله راځي. چې کله ته زه د سرې جوړې دا مېرمن بوزم. داسې دی هلکه سردار من مجبوره یو. وبېوقوفه اورېدلي دي نه دي چې دا پیسه پیرغو دی نه ده، دا په غر کې لار کوي، په غر کې.
څه وشو او دا ظلم چا وکړو دا ظلم چا وکړو ستا د عزت حفاظت ونه کړی شو ورشه زورور خان مې خپله معشوقه راوله ستا په سر کې زما دوه کسان مړه دي زه به ستا عزت سره نن سریام لوبې کوم سریام زما فیروز ژوندی دی مړ نه دی راضي به او تاسو ټوله نه به بدل اخلي او راضي به ولې به نه راځي ما هغه ته د مرګ په کړکۍ کې د هغه معشوقه ایښې ده ولې به نه راځي شیردله د فیروزي د راتلو نه مخکې د دې جینۍ داسې حل جوړ کې چې دا د پېژنګلو قابله پاتې ده تا پلار دی الله وبخي په تا باندې هسې دوکه شوی و په تا باندې غیرت خان نوم ایښودی و په تا باندې خو چنګړ خان په کار و چنګړ خان